دا په بازار کې ګندګي او ځای پر ځای د اوبو پایپونه مات پراته د بیشام بازار منظر دی. دا هغه بازار دی د کوم په هکله چې ویلی کیږي چې دا بازار 24 غنټې کولاو وي او وخت په وخت پې د مختلفو علاقو نه راغلي سیلګري سفر کوي. ځای اوسیدونکي وایي چې پبلک هیلث او ټي ایم ای خپل کار په سم ډول نه کوي او صرف وخت پاس کوي. پبلک هیلث والا دلته چې کوم نوکران دي هغه خپله ډیوټي نه کوي. سهار یو کس رالیږلی و هغه پکې لرګی ټکولی و، دا د لرګي کار نه دی. دلته د فارنر مسله ده چې فارنر راشي هغه چې دې حالت ته وګوري نو هغه نفرت راشي، هغه دوباره بیا نه راځي. 30-40 نوکران یې دلته یو نوکر راځي هغه صرف انسپیکشن نه راځي، هغه کار هم نه کوي. سهار ما ورته ویلي هغه راغی لرګی ټک و سیده لاړه. د بازار حالت ته وګوري تیمې صاحب ته سوال کوم چې ستا کسان سهار کې راځي او کوم هغه شپې ګن هغه چوت کړي نو هغې نه وروسته بیا ګن بیا په روډونو پروت وي. نو ته مهرباني وکړه چې کم از کم مازدیګره پورې کوم ګندونه وي د ګاډو لاندې ګندونه چې هغه لړکوي نو ستا به مهرباني که لر دې نه کړه چې به دا خلق راوباسم بیا به ستا خلاف احتجاج کوم ځي. ځکه چې تا له حکومت تنخواګانې راکوي، د نوکرانو له تنخواګانې ورکوي او کار نه کوي. دا خو کورونه له خلکو نه دي ساتلي. یو بل ځای اوسیدونکي وایي چې د صفایي حالت په بیشام کې د نشت برابر دي او بل چې کوم پایپونه مات شي موږ پکې لرګي ټک وهو خو لږ ساعت وروستو هغه بیا مات شي. دا پیپ خو د اسپتال والا پیپ دی، دا په مخه ټول سوری سوری دی. موږ پکې شپې چې ټک وو هغې باوجود بیا دې نو بره وځي، خلک به لارې دې روزي بر نه ګنده و بره روانې جامې د خلکو ډېرمازېږي. کاروبار دا حالات دی بیشام بازار کې مین چوک کې اډې شروع شوي دي، دا ګاډي ډکېږي او تشېږي نو نه اډش دی نه زیش دی او دا بازار کې دا سوجا دا ګندګي ده دا پلسټکو د ګنو تنخلي. د بیشام ولس د اسسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دې مسلې حل راوباسلی شي. که حل نه راوښکلی کېږي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د سونو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.